نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم سورة مومن سلی رشتم پارا یا وشتم نمبر آیت تھی ادھی رکو دا مکی رکو سارا ربط او مناسبت دا دی چی پا مکی رکو کی دا مجرمانو انجام دا دنیا او دا آخرت بیان شو اس پا دی رکو کی ہم دا مجرمانو انجام دا دنیا او دا آخرت دوارو ذکر کی اللہ رب العالمین فرمائی دا مکی دا مشرکان دا پخوانو کافرانو پا علاقو باندی تیلیوی دا غین عبرت ولناخی پخوانی کافران چمنگ دا کفر دا وجہ حلاک کڑیو اغد دوین پا قوت طاقت کے زیادو بیا ہم اغوی حلاک شو پکار دادا چی دوی دا غین عبرت واخل ایمان نوڑی کفرنا تو بگارشی بیا اللہ جل شانہ دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام چی فرعون او داغ جماعت تا دا اللہ پاک پیغام رسول دا پارا تلیو بیا دا غی مخالفت چی دا موسیٰ علیہ السلام بی ادبی او تکذیب اکو او فرعون حکم اکو چی دا بنی اسرائیلو الکان قتل کئی لوریان دا دوی جوندے پریگ دی مخ کی تفصیل بار بار ذکر شوی دی بیا فرعون میں تاسو ما پریگ دی زم موسیٰ علیہ السلام قتل کوم دی دی دخبل ربن امداد اغوار زیریگم چی دا موسیٰ علیہ السلام ستاسو دن بدل نکی او تاسو باندی پزمک کی پساد کو نکی دی وقتی موسیٰ علیہ السلام دخبل ربنا دعا کو غختنا نو فرمائی اولم یسیرو فی الارض آیتی نگرزی پزمک کی فینظرو پزدیدیو پوری کئی فکان عاقبت الذین کانو من قبلهم سرنگی انجام دی کسانو چاگر دین اوڑان دی تیر شیو کانو مشد من قوتا وغوید دین زیاد سخت پا قوت کی و آثار او پا علامون خو یادگار جوڑ اولو کے پی الارد پزمک باندی فاقدهم اللہ بدنوب پس اللہ پاک ونولوی پس سبب دا کفر و دا گناہن داوی وما کان لهم من اللہ من واق او نو دا غید پارا دا اللہ پاک نہیں سوک بچ کو ان کی ذالک بأنہم کانت تاتیہم رسلهم بالبینات دا زکا چراغلو دویتا پیغمبران پوازح دلائلو باندی پکفرو پس دی کفر کڑو فاقدهم اللہ پس اللہ پاک انول بی بعذاب انہو قوی شدید العقاب بے شک اللہ پاک قوی ذات و سخترین عذاب ورکون کے دے وَلَقَدْ رَسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ او پتاقی سر منگ لے گلو موسیٰ علیہ السلام اقبلو نخو باندے او واضحہ دلیل باندے پا معجزات او پا کتاب واضحہ الہ فرعون تو حامان تو قارون تچدا دریوار سرداران دقبل قومنو فقالو ساحر کذاب پس دی طولو مشترک تقزیب کو ویدا خو جادوگر و دروغ جندی نعوذ باللہ فلما جاءهم بالحق من عندنا پس ارکلا چراغی دی بنی اسرائیل تازمون دا طرف حق قالو نعوید بی اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه تاسو قتل کی زامن دا کسانو چاگد دسر ملگری دی واستحیو نساءهم او جوندے بریک دی دوی لوریان وما کید الکافرین الا فی ضلال او نو تدبیر د کافرانو مگر د گمراہ وقال فرعون ضرونی اقتل موسیٰ
او وی فرعون تاسو ما پرېږدي زه قتل کوم موسی علیه السلام وليدعو ربه دې دې روبلي خپل رب انی اخاف ان یبدل دینکم یقینا زه یریږم چې دې به بدل کړي ستاسو دین او ان یظهر فی الارض الفساد یا دې به ښکاره کړي په ځمکه باندې په تاسو باندې فساد براولي وقال موسی علیه السلام انی عذت بربی وربکم یقینا زه پناه نیسم په خپل رب باندې چې زما رب دی او ستاسو هم رب دی من کل متکبر دار متکبر انسان نا لا یؤمن بیوم الحساب چې ایمان نه لري په ورځ د آخرت او د حساب کتاب قیامت باندې وقال رجل مؤمن من آل فرعون په مخکې رکوع کې د فرعونیانو قباحتونه بیان شو اوس په دې رکوع کې بیا د فرعونیانو قباحتونه ذکر کړي موسی علیہ السلام بارکه چې کله فرعون وی زدی قتل کوم نو د فرعون په خاندان کې یو سړیو چې هغه دی وخت پورې ایمان پټ ساتلو هغه دی فرعون او د دی لشکر ته وی چې تاسو هغه سړی ولی قتل کوي چې هغه وی زما رب الله دی او دا سره مزیدار واضح دلایل مشتنه تاسو ولی قتل کوي انتظار کی کہ چردا سړی درو جن خو نقصان به عمدت وشي او کدا سړی رښتونی وي او تاسو بیا تکذیب کوي نو الله عذابونه بدر باندې راشي او دین بعد د فرعونیانو قوم ته دعوت ورکړه چې دا زما قوم د قدیم د فرعون د قوم سره چې نن نو تاسو غلبه ده پس مکه تاسو حکومت دي د فرعونیانو بادشاہي ده خو که چېرې تاسو د موسی علیه السلام او د مؤمنان قتل کړل او د الله عذاب راغی نو تاسو به څوک بیا د الله د عذاب نه بچ کړي دې رجل مؤمن دا خبرې وکړې فرعون ورته زه تاسو ته سمه لاره ښیم دا موسی علیه السلام د هر وخت زمونږ مخالفت کوي او زمونږ بادشاهۍ نه انکار کوي دشمني کوي بس چې دې قتل کړم دا سمه لاره کم سړی چې ایمان پټ ساتل هغه د پخوانو قومونو د عذاب تذکرہ دی فرعونیانو قوم تخکاره که چې ګورې ویریږي د عذاب نه چې هغه ډېر قومونه هلاک کړي لکه د قوم د نوح علیه السلام حالت یاد کی عادیان یاد کی سمودیان یاد کی ګورې الله پاک په چا باندې ظلم نه کوي خو که تاسو ظلم وکړو نو سزا به درکړي دې سړي ته څه مه وایو موسی علیہ السلام که په حق وي اومې پرېږدي او که په ناحق تاسو ته نقصان نشته او بیا دې ته د قیامت تذکره هم وکړه او دې ته پخواني د مشرانو حال هم یاد کړو چې تاسو د یوسف علیہ السلام هم مخالفت کړو چې یوسف علیہ السلام وفات شو تاسو یې مونږ ته بل څوک پیغمبر را نشي الله جل شانه د پیغمبرانو سلسله بیا هم برقرار وساتل او بل تاسو د الله پاک په دین کې جګړې کوي دا تاسو د الله پاک غصې او غضب ته دعوت ورکوي فرعون وی ما ته یو معنی جوړ کړي زه د موسی علیه السلام چې کوم رب دې هغه ته خېږم زما خیال دار چې دا موسی علیه السلام نعوذ بالله دا دروغجن د دې واقعه هم مخکې په سورۃ النحل کې ذکر شو ابتداءً چې یا دا معنی یې جوړ کړ الله پاک را وګرځولا او یا د اسی خندا او ډرامه کول چې دا خبره وکړي معنی یې جوړ نه کړ نو الله جل شانه فرمایي د دې سړي سنو اقوال پکې د علماء درې یو دا چې د دې سړي نوم حبیب نجار چې کوم واقعا په سورې یاسین کې تیر شوی او یا دا چې د دې سړي نوم شمعان او دریم قول دا چې دا سړي د دنوم حزقیل علیه السلام د دویم قول ته علماء ترجیح ورکړی د چې دا سړی شمعان او دا مسلمانو ایمان یې پټ ساتلو د فرعون ظالم نه د یری نو الله جل شانه فرمایي وقال رجل مؤمن او وی اغه سړی چې هغه مؤمن تفسیر جلالین لیکي چې دا د فرعون د طرز وي او مسلمان د فرعون مخالفو د موسی علیہ السلام ملګرو ایمان پټ ساتو من آل فرعون د آل فرعون یکتم ایمان او د پټو خپل ایمان دی وخت پورې لا ایمان پټ ساتل
مجبوری وه ظالم بادشاه ځان ته خدای وي د هغه مقابل خو ګران کار اتقتلون رجلا آیا تاسو قتل کوئ داسې سړي ان یقول ربي الله چې هغه وایي زما رب الله دی داسې سړي قتل کوئ چې زما خدای الله دی هغه داسې خبرې کوي وقد جاءكم بالبينات من ربكم او بتاقي سره راته کړي تاسو په واضح دلایل د خپل ربنا یو دا چې هغه خدا خبره کوي چې زما رب الله او دیم دا چې هغه سره دلایل مشته نو تاسو دا سړی قتل کوئ وإن يكو كاذبا فعلي كذبو کچری وی دا سړی دروغجن وبال دا دروغ په د باندې شي وإن يكو صادقا او کچری وی دا سړی رښتونی لکه څنګه چې حقیقت کې رښتونی دي موسی علیہ السلام یصيبكم بعض الذي يعدكم الله پاک بدر کې تاسو ته باجغ عذابنا چې داغي تاسو سره وعده کوي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب یقینا الله پاک هدایت نه کوي چاته چا زیاتی کوي مسرف مشرک وی کذاب او دروغ جن وی یا قوم لكم الملك اليوم اے سما قوم استاد دپارنن روز بادشاہدا ظاهرین فی الارض تاسن غالب یہ بزمک باندی فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا پس سوک بزمن امداد کی کچرد اللہ پاک عذاب راشی پقتل کولو د موسی علیہ السلام او دا غب د ملګرو ان جاءنا کچر اللہ پاک من تراولی عذاب قال فرعون بما أريكم زنقيم تاسوتا إلا ما أرى مگر او سچیزی بینم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد او زنقيم تاسوتا مگر لار د هدایت موسی علیہ السلام قتل کو ودا کو سبا خبر وې ځتا سم لار خیر چې موسی علیہ السلام نه بخلاص شو بس کار باسار شو فرعون دو وقال الذي آمن يا قوم او بغكس ایمان روڑے زما قوم انی اخاف علیکم یقینا زیریکم پتاسو باندی مثل یوم العذاب پشان دورزو د پخوانو جماعتونو د هلاکتونو مثل دا بقوم نوح پشان د حالت د قوم د نوح علیہ السلام وعاد نو د عادیانو وثمود د ثمودیانو والذین من بعد مودا کسان چې د دین بعد راغلو ومن الله يريد ظلما للعباد ند الله پاک چې رادو کی ظلم پخپل بندگانو ويا قوم زما اني اخاف عليكم يوم التناد يقينا زيادكم پتاسو باندې د ورځ د قیامت چې د چغور ورځ ده يوم تولون مدبرين باغورت چې ګرځي پتاسو شاکون کی جهنم دا جهنم نه بتختی حساب کتاب نه بتختی مالکم من الله من عاصم نبی استاد بارد الله پاک نے سوک بچ کون کی ومن يضلل الله فما له من هاد او سوچ الله پاک بلال کی نشتراغ پارسو کے کون کی ولقد جاءكم يوسف من قبل او بداقی سراغلو تاست یوسف علیہ السلام ستاسو مشرانو توڑان دی د موسی علیہ السلام دراتلونا بالبینات بواضح دلائل باندی فما زلتم فی شک مما جاءكم به پس تاسو همیشه وی په شک کې دا غسنا چغرا تکړه تاسو باغې باندې حتی اذا هلك تردی چغه وفات چقلتم نتاسو ویلی یبعث الله من بعده رسولا اس کلب الله پاک راون لگی پس د یوسف علیہ السلام بل پیغمبر كذلك هم دارنگ يضل الله من مسرف مرتاب گمراہ کے اللہ پاک آسوک چاہ مشرک پیو شک ان کی الذين كسان يجادلون في آيات الله بغير سلطان چیغی جگڑ کوي د الله پاک آیاتونو د الله په دین کې بغیر دلیل نه اتاهم کل چراغ شي دویتا کبر مقتا عند الله ډېر وی دي د دې دا جګړې د غصې سبب پنځ د الله وعند الذين امنوا پاک پنځ د کسانو چې مؤمنان دي كذلك هم دارنګ يتبع الله على كل قلب متكبر جبار مہر لگے اللہ پاک پسردار متکبر و جبار سرکشا وقال فرعون فرعون یا حامان ابن لی اے حامان جوڑ کا زمادہ پارا صرحا یو محل لعلی ابلغ الاسباب شاید چیزو رسیگم اسباب لارتا اسباب السماوات لارد اسمانتا فاطلع الى الہ موسیٰ پزبو خیجما زب خبرداری و زب خبردار شم یا بو خیجما خدای د موسی علیہ السلام تا وانی لأظنه کاذبا او یقینا خامخا زما خیال په موسی علیہ السلام چې دا دروغ جن دي
وکذالکم دارنگی زین لفرعون سوء عملی خیستکڑی شو فرعون و داغ ملگرو تا بد عمل ددو سوء عملی بد عمل ددو وسد عن السبیل و دی بنکڑی شو دنی غلال دا ہدایتنا وما قید فرعون الا فی تباب او نو تدبیر دا فرعون مگر پا ہلاکت او پا تباہے کی واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین